د قرآن مجید نه دلیل پیش شوی چې قربانی واجب ده. د مفسرینو اقوال می پیش کړي یو. دویم نمبر که تاسو خیال نظر کړو د مخنب بن سلیم رضی الله تعالی عنہ روایت، په هغه روایت اعتراض، د اعتراض جواب دا درس کې ما تاسو ته ذکر کړو. دریم نمبر دلیل امام ابو عبدالله محمد بن اسماعیل البخاری، امام بخاری رحمت الله علیه وفات 256 هجری احادیث نقل کړي. د دین وړاندې تاسو ته د محمد بن اسماعیل البخاری رحمت الله علیه په باره کې دوه مهمه خبرې سره دا ذهن کې یاد ساتئ. دا ذهن کې یاد ساتئ زولې ویم هر وخت تاسو خپل سبق په ذهن کې اړوي. هر وخت یو موضوع دا تاسو متعین کړه دا په ذهن کې اړوي. منګ یو زګین کې دوره کوله، په دوره کې بعضی طالبانو ته بس خبره سمجھ کې را نه له. ما ورته اکثر وی تاسو داسې کوئ چې ذهن کې نه راځي. ټیک ده پیږئ فینو تاسو دا بار بار اړوئ. د بار بار اړولو سه یو ځل خبره ذهن ته ویلېږي. لکه یو قاعده ده که تاسو خیال کړئ نه هو کتاب زمون یو مرګري ته ذهن کې نه راتله. جز په کل دلالت کوي. داس یو قاعده ده. یو دا چې کل ته د جز نوم ورکولای کیږي. مثال اتب منګ ډیر ویل چې بقره ته ګوره د بقره یو سو آیاتونه دي، لیکن د ټول دوه نیمه سپاره سورت ته سورۃ البقره ورکړې شوې ده. مولا د نو مولا کې خو نورم ډیر صفات دي. مولا خو نکام کوي، مولا خو دی خو ازیر عظیم کینی پاسیم کاروبارم کوي، د خلکو څخه خبریم کوي، امامتیم کوي. مولا صاحب لفظ ورته ویل کیږي. ټول خلک په دې پیژن ولې ټول مولا د هر ځګین کې مولا ده نه ده. او دا جز چې ده دا کل ته د دین ورکول کیږي. برحاله بار بار دا قاعده ول بیا می ویډیو پیر سوچ کولا شنو کوي. محمد بن اسماعیل بخاری رحمت الله علیه په باره کې دوه خبرې په خپل ذهن کې همیشه یاد ساتئ. نمبر 1 دا چې امام بخاری رحمت الله علیه دا یو محدث لوی عالم دی د اهل سنت والجماعت. خلکو د دې امام په باره کې په دې دور کې یو خبره شروع کړل. هغه خبره دا ده چې امام بخاری رحمت الله علیه، امام بخاری رحمت الله علیه هغه دا غنی کان چې مجوسیانو کافرانو وسدا اعتراض چې کم خلق په امام بخاری سیب کوي رحمت الله علیه دا اعتراض په نبی علیہ السلام باندې وکړي شي چې څه کافر مونږ ته وایي چې تاسو د نبی په نکانو کې کافرانو پاغیو کې مشرکان تیر شوی، نعوذ بالله داسې الفاظ وایي. بهرحال د الفاظ خنی دی اگر چې ټیک، لیکن ویلې خنی بعضی شی د ادب سره تعلق ساتي. څه جواب ورته ورکې الکا قرآن صفا ویل دی ولا تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. قرآن خو صفا الفاظو کې موږ ته دا مسأله حل کړل. زمنګ د دې زګین د بجلی په باره کې الله دی معافی وکي. زما د مدرسې د هپس طالبانو په غړۍ باندې قرآن ترنا کوله. دا بل الله څه جواب ورکي. څه جواب بوله ورکي. یو خدي مونږ ته ډیر زیات سکون راکړل. دین طرف ته دا لوبي کې د قوم سره مثلا مې ذهن تراله نه می کول. اوس به مجبوران وکم، الانکه پکار نه دي چې زه په آنلاین کلاس کې دا خبري وکم، خو اوس به مجبوران وکم. زمونږ په عمل کې اعتراضات، زمونږ ملک غریبان دي. غریبی پر ریاست ختمیږي. ریاست خدا له وبکه دا خلک دي چې بیا زمونږ کورونو مخ ته ولاړ وټ راکا او چې د دې خبره شنو دالو بکای. دا کم شکایت باندې چې تاسو د میدان خصوصا د کاخیل طرف نه بجلی کټ کړل، دا صرف په د کاخیل کې کافر وسیږي. څه جواب ورکې الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رعیت ټول یو شان ساتل پکار دي.
ښکته شپږ ګنټې بجلي نیمه ګنټه ځي او دلته یوه ګنټه په دویمه ګنټه کې چې راپرېږدي 10 منټه یې دغه تاسو په خپله باندې ولیدو 9 منټه بجلي راغله 9 منټه او بیا واپس لاړ. د دې تپوس به ستاسو نه کېږي موږ د دې ملک رعیت نیو. دین هم په خلکو بسې زارو زقم او اسلام هم په خلکو بسې زارو زقم کو خوراک بسې زارو زقم په روجې خاطر نشته وټ راکوي بیا بس بې غیرته چغې وایي پی ټي آی زنده‌باد عمران خان او دوه ورونه په کور کې ورانه نواز شریف زنده‌باد او فلانکې زنده‌باد او د بجلۍ دقه حال دی د ملک صدقه لوبه کوي. وټونو ورځې به راشي هر یو بیا په روپو باندې والي په 6 لکه روپۍ بله ورځ بجلي والي 2 لکه روپۍ باندې به ورځ بجلي والي. د غریب تپوس پکې نشته په تاڼه کې ستا انصاف نشته. د یوسف جان لالا انټرویو دا د ملک حال دی. 2 کسان پکې په 50 روپۍ ټیکس باندې 3 رونه وشتي دي د یو رونه 15 بچي د بل نه و د بل نه 4 بچي پاتې دي او سړی خوار ګریوان ګرځي روپۍ چلیږي. ها ډمه په دغه باندې په حاشي خورئ په سوشل میډیا باندې د هغې حالت څه دی خاون پرې راوچت شوی دی او خاون یې ولې دوباره واپس جیل کړ دی. ور بشي او خبر بشي سم برابر بشي. بهرحال امام بخاري رحمت الله علیه باندې دا اعتراض ټیک نه دی. اول نمبر. دویم نمبر محمد بن اسماعیل امام بخاري رحمت الله علیه دا فقیه مجتهد دی. د په باره کې مهمه خبره دا ده چې امام بخاري رحمت الله علیه مجتهد دی. نو چې مجتهد دی کله یا پس کتاب طبقات الشافعیه کې را نقل چې امام بخاري دا د امام شافعي رحمت الله علیه په تقلید کې دی یعنی مقلد دی شافعي مذهبي دی. دام راجع ګرځول ډیر علماء او یو دا چې امام بخاري رحمت الله علیه ته څومره حدیث یاد دي نو دا مجتهد دی د اجتهاد په درجه باندې دی. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس سمعت جندب بن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل الصلاة فليعيد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح. صحيح البخاري جلد نمبر 2 صفحة نمبر 843 باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. جندب بن سفیان بجلی رضی الله روایت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې حاضر شوم د غټ اختر ورځ او نبی علیہ السلام او فرمایل چې د اختر نه د منځ نه مخکې قرباني وکړه د لپاره دي چې دوباره د قرباني اعاده وکي او چې د اختر د منځ نه بعد قرباني وکړه ټیک ده او کم انسان مخکې قرباني وکړه د صرف او صرف اسی یو غوښه ورسېده. دویم حدیث کې راځي پکار دی چې دای په زیبان دویمه قرباني وکي. وس اعاده راوړل د سید فرض او د واجب وي اعاده د سنت نه کې تاسو خیال کړئ الا مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اختر په ورځ چې کوم انسان قرباني وکي د اختر د منځ نه مخکې وکي هغه حکم کوي چې دا دی واپس دا قرباني وکي. دا د دې خبرې دلیل دی چې قرباني کول واجب دي. غیر مقلدین موقف واوري غیر مقلدین وایي چې قرباني سنت ده صرف په نوم غیر مقلدین نور په قراتو کې تقلید په صرفو کې تقلید په نحو کې تقلید اوهو اسمان په ډزو باندې ویلي چې کله میدان تراشي بیا حالات بدلی منګه چیک اف د دی وکړو تاسو په خپل باندې ولیدو د 2024 چرته کلیپ می 4 اگست او امین الله بشاوري په خبري کړلی بیا یو 22 ټلیفونونه وکړو 22 پر 22 باندې 22 روان دي. اول لږ د خبرو چل یاد کړئ د افغانو خزو په شان شرونو مکوئ د خبرو طریقه یاد کړئ. سوال وسن کې ټلیفون یو پکې ډیر قابل ترین او ماته وای چې د زبان ته اوس ګوره مونږ ته بیا ادبي کوي زما په باره کې خصوصا لګیا دي چې دا د جبې نه تیز دی او بیا ادبي کوي. ټلیفون یې وکړ نوم دې سره پلان کې نوم مې دی एकदम لګیا چې دا ذاتي نوم دی او که سپي نوم دی هلکه نوم تا ویل دی نوم تا ووایو دلیل به سره کم طرفه در کوم دا خو به ته وایې چې دا نوم مې ذاتي دی او که سپي دی
چې دومره قابل ترین خلک دای صرف د چا نه څه چلی اتکلی چې بس باس وکړو په دې کې شور وکړه او 20 منټه مسلسل ما سوال کړل د یو سوال جواب نه دی راغلی دعوی وکړه منصرف غیر منصرف مال قرآن حدیث کی تعریف وخایا کنه نو زه د اهل حدیث نه منم دای نشه خو دی ما ورته وی داوی وکړه ذاتی و سپی مای د دې راته قرآن حدیث کې ذکر وخایا دای نشه خو دی استاد بخپل وای سوال کوا ام داوا کوا ام بیا د سوال جواب نه درځي آیو تم پکې ویل سوال کې که تپوس کې که بحث کې ما ته وای چې تپوس کوم ما ورته ډایرک مسله ویله څنګه چې مفتی فتوا ورکړي چې ما څنګه ډایرک مسله ویله سړی عجیبه سړی एकदम اعتراض چات کوم ورته تا نه ویل چې تپوس کوم نو په تپوس کې به تپوس نه کوم ورته تپوس کې تپوس چا ویل ما نه سړی تپوس وکي جی ها باندې دارالعلوم صنایع مدرسې ته کوم لار وتی ده زه ورته داسې بلال شي او دینه بعدم تپوس کوي تپوس کې څوک جګړه کوي باس کوي تپوس دو کو خو ځکه نه سوال کې سوال به جواب درکم بحث کې نو بیا صفا وای خو ذهني قابلان الله جل جلاله په مقدس مکه باندې دا هستی پیدا کړلی بهرحال په لګیا خو پکې په خپل دی او عوام ورته وای صفای ورته وای پس پینه دا تاج وس سخالک پکې مونږ تر علیږي زما طبیعت دا نه دی چې زه چا نوم ذکر کم زه اختلاف اگر چې په سخت زبان ساتم لیکن د چا مشر ته کنزلی ما نه دی کړي دا چې دیو کوم خبرې کوي چې الحمدلله مونږ ته کجوره نه د میلاو شي کباب نه د میلاو شي د الله بنده دا خبرې ته کوم خلکو ته کې یو مصری په خپل قصه کوله چې دومره کجوري را باندې خوړل دي توسولي په ځان باندې پر دی راچي یو دویم نمبر په زرګونو خلک په دی باندې گوادي چې تا پی کباب خواړو او بیا دی باچا خیل مولا ته دلیل سو ورکاو دلیل ورته دا ورکاو چې جی پیغمبر علی السلام باندې چې صحابه کله ایمان راوړو نبی علی صلوات و سلام نوی صحابه کرامو ته مال نه ورکاو چې د دې د اسلام تزله زیات رغبت وکي او صاحب اول خدایات ساته چې هغه ایمان راوړو دویم د کافر نه اسلام ته راغلی تا ته حنفیان کافر کاری چې علی حدیث ته وارد مسلمانان شو سپه کباب خوري قیاس چلم درته نه دی یادو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مطالعه کې چې قیاس چل خو زده کې اول قیاس طریقه د بیا روسته خبره ده دویم نمبر دا ده چې هغه خو اسلام ته راوړېدلی دی خو احناف وهابیان شوي نو چې تاپی کباب خواړو دا غلا وهابیان شوي نو چې تاپی کباب خواړو اے صاحبہ لگا طریقه زده کا لگ چل زده کا په ځان زور باندې پردې مرا چوا میاں نذیر حسین د کم قول چې زه اوس پیش کوم میاں نذیر حسین صاحب د پیسې نه وی اغستی د هندستان د انګریز دراتلونه 15 منټه وړاندې ته ماته یو کتاب وخایه یا په دې ملک ماته جګړه وخایه یا په مسجدونو کې په امین یا په اشارو باندې جګړې ماته وخایه 15 منټه وړاندې زه دراوړم او بیا زما بارک ویلی چې دته اهل سنت والجماعت احناف ډیر مقام ورکړل یو او که چرته زپ احناف کې نو زبر دیو مفتی او سم لوی فقيه به ورکشه مړه تا ته ګورو سر ته دی ګوره ما ته د اهل سنت یا زمنګ د څه کوم اداره د چې ماته پیسې راکړل مونږ الټه پلټه پکې خپلې لګو خو بهرحال عادت دا دی میاں نذیر حسین دهلوی غیر مقلد د وفات د 1320 دا د دیو اولنی مولیان دي چې په 1320 هجری کې د وفات شوه دی د کتاب د فتاوا نظریه از میاں نذیر حسین دهلوی جلد نمبر 3 صفحه نمبر 255 آغا وہی چې اضحیہ یعنی قربانی میں اختلاف ہے کہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ مگر مذہب صحیح و محقق یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے خاجی دلته سنت مؤکده به خبره ده خدای د مذهب خبره کړل یعنی د خپل مذهب مې کله د دیو نور را پاسي او مذهبونه نشته او دلته مولیان په خپل کتابونو کې لیکلي مذهب صحیح او محقق یہی اول دلیل د دیو سره امام ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بخاری وفات 256 هجری دا غدنا دلیل پیش کړي چانه د امام بخاری نه تقلید د امام بخاری کې په باب باندې باب سنت الاضحیه
وقال ابن عمر هي سنة معروف. صحیح البخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 832. وای چې امام بخاری باب قائم کړل په سنت لفظ د وضعیه، نو د امام بخاری تقلید دی وکنه ځان ما مشرک کوا. امام بخاری رحمت الله علیه د سنت خبره کړل، نو موږ جواب کو چې د سنت معنی تا تزدادي هلاکه یو معنی دارت. موږ وای پلان کې هلاک شو، څنګه شو؟ پوران مرګ مړ شو، لیکن په عربی کې هلاکه په خمر غم راځي. یوسف علی السلام نه ذکر شوی، نو لګ د سنت معنی زده کول دي. سنت معنی واجب ده، د سنت معنی واجب ده. دلته سنت لفظ راول معنی واجب ده. جواب دی د حدیث نه، لکه څنګه چې سنتګری واجب ده، لیکن داغه د پاره لفظ سنت